لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. نورانی قاعدہ الحمدللہ منگا د تجوید موافق پسادہ الفاظو کې شروع کړي وا. تختی نمبر 1 مفردات دا سبق شروع و. د ټولو نه اول کتا سو زمونږه په چینل باندې نیوی نو زمونږه یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کې لایک کې اور مخې ته شیر کې د دین په نسبت باندې چې خلکو ته فایده ورشي اور خپل سوالونه وغیرہ هغه تاسو د کمنټس په ذریعہ باندې کولای شئ. مخکې په سبق کې او دغه رنګ زمونږه د فیسبوک پیج هغه تاسو لایک کې فالو کې اور شیر کې اور خپل سوالات هغه پاغي کې د کمنټس په صورت کې تاسو کولای شئ. سبق طرف ترازو نننې سبق هغه زمونږه شروع دی د حانا. ٹھیک شو؟ نو داسې به وایو ها دا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ نو ګوره دا ادا کیږي د مری د مینز نه. دا مری چې دا درې تقسیمه ده. دا د مری اول دی د سر نه چې مری شروع شي. ورپسې دا کوم اډو کې چې دی دا د مری مینز دی او بیا د اډو کې نخکته دا د مری آخر دی. نو دا لفظ د ها ادا کیږي د مری د مینز نه. په دې اډو کې وګوته کې دی او تاسو به ووایئ ها. نو ستاسو د مری د اډو کې به حرکت وکړي، تاسو ته به پته ولګي چې تاسو ها د صحیح مخرج نه ادا کړه. اور هم د دخ کې مخرج نه عین هم ادا کیږي. دغه رنګ ورپسې حرف دی خا. دا ټکی والا خا دا به جوخت وایه او دا به لګه ډکه او پور وایه. دا ادا کیږي د مری د اول نه یعنی د مری د سر نه، خاص د دې ځای نه. دا مونږ چې ګوره وایو دا سړی چې خراج کی تو کی کنه په دخ کې د دخ کې ځای نه ادا کیږي. ښه دا به داسې وایه په دې ځای به ګوته کې دی خا خا. ٹھیک شو؟ اور د دخ کې مخرج نه غین هم ادا کیږي. ورپسې حرف دی دال. دا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ د ژبې سر چې کله مخامخ برنو دواړو غاښونو د ویښونو سره په سختۍ سره ولګي نو د دې نه دال ادا کیږي. ګوره ما ته ګوره دا د ژبې سر دی. دا د ژبې سر چې کله د برنو دوو غاښونو دا غاښ او دا غاښ دې غاښونو په ویښونو کې ولګي په سختۍ سره نو د دې نه ادا کیږي دال. او د دې مخرج نه نور دو حروف هم ادا کیږي چې هغه یو دی تا او بل دی طا. ټیک شو؟ په خپل ځای باندې به انشاءالله دا وایو. ورپسې حرف دی ذال. نو ګوره ذال د کوم ځای نه ادا کیږي؟ نو کله چې د ژبې سر مخامخ دواړو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي. دا د ژبې سر دی. دا چې کله د دې دواړو غاښونو مخامخ دواړو غاښونو په سرونو کې په نرمۍ سره ولګي د ژبې د سر به بهر نه راوباسي، خو چې کله په نرمۍ سره د دې دواړو غاښونو په سرونو کې ولګي نو د دې نه ادا کیږي ذال. ٹھیک شو؟ او د دې مخرج نه نور دو حروف هم ادا کیږي چې هغه یو دی ثا او بل دی ظا. ٹھیک شو؟ نو دا اوس تاسو نننې سبق او زمونږه دا چینل فالو کې یوټیوب چینل شیر کې لایک کې د کمنټس په صورت کې د خپل زړه اظهار هم وکړئ اور سوال هم کولی شئ. او دغه رنګ زمونږ د فیسبوک
پیج هغه هم لایک کې، فالو کې او شیر کې. ډیره مننه، ډیره شکریه. الله تعالی دې تاسو ته جزای خیر درکړي.